او داسې اپریشن وي صاحبه چې په 9 سکند کې وردن نشو چې بل ډختوزي نو صاحبه چشمې به د غرزولې موبایل ته به لګي هسپتال او په دې کې د علاج چې کوم سہولت دی هغه په پاکستان کې بل ځای کې نشته دا د 45 کروڑ په ماشين دی چې کافرانو جوړ کړی دی صاحبه دا وګوره داسې ولاړ شي او بل ارم به راشي اوس نور نه پیسه پټای لګوم نه سسته نشته پکې نه څه د ټیسټونو ضرورت شته په 9 سکند کې وجي ستا د لرې چې کم نظر دی یا پتاله واپس راځي डॉक्टर मुश्ताक ने मेरा स्माइल प्रो की है और मेरी ग्लासेस से परमानेंटली जान छूट गई है और मैं बहुत खुश हूँ अभी स्माइल प्रो کې بالکل ټوټلی پینلیس پروسیجر دی او دویم ځل ته مونږه مریض نه ګورو ته څنګه د اوټي نه بهر وځې نو بس چشمې وغورځوه او نوې دنیا تاله راله 9 सेकंड्स का प्रोसीजर था एंड जब मैं ओटी से बाहर आई थी तो मेरे साथ मेरी मामा थी मेरी मामा को भी कही थी कि मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है बोस्टन आए वته وي هغه سترګه هم دوی خلکو ته لګی او یوړون سړی واپس بینا شي پاکستان کې دا پروسیجر کیږي نه بس صرف دلته زمونږه دلته سٹارټ کړی دی په بلو ایریا اسلام آباد کې کله کله ماته مریض وایي چې ډاکټر صاحب زما لیزر وشو بس یقین نه راځي د دې پروګرام نه پس د یو خبره بالکل پډاګه کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم سیوا ما چې د پروګرام آغاز په دې ودانې کې وکړو چې د فرنټیر انسټیټیوټ اف اپتومالوجي دی دا د سترګو یو داسې یوازینی هسپتال دی چې داسې هسپتال او په دې کې د علاج چې کوم سہولت دی هغه په پاکستان کې بل ځای کې نشته اسې ډاکټر پکې د سترګو دی او یقین وکړي چې داسې علاج دی چې سترګې به در کولو کی نو زما لږ تجسس ساتئ او داسې راته څخه هم قدرمنو چې تاسو بني کړئ زمنګ د دې سیمې مذهب دا بدنصیبي وایم چې کم قابلان ډاکټرانی یا قابلان خلک یې ځان پټ ساتي او راښکاره کیږي نه ما سره پسند کې ولا ډاکټر مشتاق خټک صاحب دوی سره چې الله تعالی ست تړلې دي نو زه هم چې د خورشي ما چې ردی دا خبره اوره زما یقین نه راته زه ته یو مختصر خبره کوم یا ډاکټر مشتاق صاحب ورزم چې صاحب چشمې دې لګولي او تاسو سنخ کاری دلته یو ماشين دی چې هغه ته وي سمایل پرو چې په پاکستان کې صرف او صرف دوی سره دی او اپریټ کولو والے سړی هم دغه یو دی صاحب په 9 سکند کې با ستا علاج کیږي او داسې اپریشن وي صاحب چې په 9 سکند کې وردن نشو چې بل ډختوزي نو صاحب چشمې به د غرزولې موبایل ته به لګي مشتاق صاحب یو جهان مننه ډېر شکریا ما کم از کم 2100 کیسز وکړل 2100 کیسز ما کمپلیټ شول د لینټیکول یعنی سمایل او سمایل پرو سمایل پلس سمایل پرو سمایل فرست ورژن وو چې هغه کې لګونه ایشوز وو اوس چې دا نوې ماشين کوم راوړو سمایل پرو دیس از ان آل ریسپیکټ پرفیکټ زه وایم چې دا خورشي او خلکو ته ورسي دا خبره نو ځکه ما وی چې زستا سره لګي په دې خبره وکم نو دا لکه بینورم زیاته کو دا وخت کتون کې دي په لکو دي او ریدل غواړي چې دا کم ماشين دی چې هغه تاسو په انسټیټیوټ کې دی او فعال دی تاسو په اپریشن کوي او بلا خلک دغه نه فیضیاب شو دا نه سکندو څه قصه ده
دا یو داسې پروسیجر دی چې زمونږ هغه ینګ خلک چې هغه د کار خلک وي هغه ټایم هغه چشمې لګوي او هغه په داسې طریقه ونه لري کو چې هغې کې سترګې ته نه لیزر وشي او نه څه تکلیف ورته ورسي او دویمه ورځ نه خپل کار هم شروع کړي. نو دا زه په دې ډېر غټ فخر محسوسوم او زه وایم چې هر پاکستاني ته فخر پکار دی په دې. جی زه به دا خبره په دې یو جمله راغونډه کړم او بیا به هغه مشین له هغه اسماعیل پرو له ورځو چې په کم کې چې خدای پاک یو برکت د چا دا وجه اچولی دی. د دې پروګرام نه پس درته یو خبره بالکل په ډاګه کوم چې چشمې غورځوئ. قدرمنو دا مشین چې کوم تاسو ته ښکاري د دې لګښت د دې لاګت دا د 45 کروڑ روپو مشین دی چې کافرانو جوړ کړی دی سیوا. دا د جرمني نه راغلی دی او دا ډاکټر صاحب په خپل اپریټ کړي. د دې مشین نوم دی اسماعیل پرو. په 9 سکنډه کې وجي ستا د لرې چې کوم نظر دی یا په تاله واپس راځي او په دې کې د دې علاج نه پس بیا چې ته څنګه د دې اوټي نه بهر وځې نو بس چشمې وغورځوه او نوې دنیا تاله راله. ډاکټر صاحب لږ شان رڼا پې تاسو هم واچوئ جي دا تاسو په خپل اپریټ کوئ؟ جی دا زه اپریټ کوم بالکل. دا ډېر ګران نه دی جي؟ ها بالکل ګران دی خو بس زما دا خواهش و چې زمونږ د ملک ته په سترګو ټیکنالوژي کې زه یو داسې ټیکنالوژي راوړم چې هغه زمونږ د نور دنیا سره برابر کړي. نو دا زما خواهش و دې وجې نه ما دا پاکستان کې انسټال کړی دی او زه ډېر فخر محسوسوم. مشتاق صاحب دا راته ووایي چې دا 9 سکنډه کې چې دا علاج وشو دی نه پس دا د بس نور څه علاج کې څه احتیاط پکې شته څه سوځېدل پکې شته که نشته لکه څنګه چې خلک لیزر کې کوي کې به لږ تکلیف وي؟ لیزر کی تکلیف وی بالکل لاسک شو پی آر کے ډیر تکلیف وی. اسماعیل پرو کې بالکل ټوټلی پین لیس پروسیجر دی او دویم ځل ته مونږه مریض نه ګورو او د خپل ټول کارونه کولی شي. هیڅ پرهیز او هیڅ قسمه د کې احتیاط ضرورت نه. جی ډاکټر صاحب یو بل سترګه هم لګی چې که په بم بلاس کې چا سترګه لاړه شي اکسیډنټ وشي او صاحب سترګه ضایع شو نو د بوسټن آی ورته وایي هغه سترګه هم دوی خلکو ته لګی او یو ړوند سړی واپس بینا شي. مشتاق صاحب تاسو خو ډېر غټ چیلنج ورکړی دا تاسو یوازې ځینې خلک یې جي په دې فیلډ کې؟ فلحال خدا سے دا چې اسماعیل پرو یا بوسټن کیراټوپلاستیسس پاکستان کې دا پروسیجر کیږي نه بس صرف دلته زمونږ دلته سٹارټ کړی دی په بلو ایریا اسلام آباد کې. جی ډېره ډېره مهرباني. مشتاق صاحب تاسو سره به نور هم خبرې کوو تاسو خپل مریض وګورئ خو یو خبره کومه سیوا دا سترګې نه دي په دې به جهان ګورو په دې به هر څه ګورو. دا یو سترګه چې د سړي لاړه شي بیا سړي سره څه پاتې کېږي هېڅ نه. زما یقین نه راځي چې په دې سیمه په دې منطقه صاحبه نور سنا پښتون ډاکټر موجود دی ډاکټر مشتاق خټک صاحب او د هغې په دې بلو ایریا کې دا هاسپټل دی. یو روبوټ دی او قدرمن دا وته چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس وته اے آی دا په هغې باندې اپریټ کېږي دی په خپله کار کوي. جی بالکل دا په خپله کار کوي. اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس دی کې یوز دی او د 2 آرمز دی. یو چې کم دی لیزر چې کم مونږه لینټیکول جوړو او دویم دا چې هغه راشي چې لینټیکول ریمو کوو. بس دغه 2 پروسیجر دی. هیزي لیر جوړ شي ا نمبر صرف مونږه وباسو ته. داسې مریض چې هغه ته دا مسله وه 9 سکنډه کې فارغ شو تللی او بیا هریانې چې یاره دا سترګې مې بدل شوې که څه د مریضانو هم څه فیډبیک وکړي؟ جی جی مریضان چې کم دي بالکل هغه وایي چې ما ته نوې دنیا میلاو شوه او زه حیران یم چې دا اوس څنګه شو. کله کله ما ته مریض وایي چې ډاکټر صاحب زما لیزر وشو بس یقین نه راځي. چې اوس زه فار ایگزامپل دا برابروم دا به د خپل دې ته راځي. دا سترګه ما ته وښیي دا سترګه اوس ما ته وښیي دې کې دغه سترګه راغله دا او ما ته نښه کوي ګوره لکیره راته کوي چې دې ځای ته راځه چې څنګه زه هغې ځای ته ورشم او زه پریس کم نو دا به 9 سیکنډ دپاره دا ونیسي او دلته ما ته ښیي چې 9 سیکنډ کې به دې کې یو لیر جوړ شي او دلته نه هم ما ته سترګه ښکاري دلته نه هم ما ته ښکاري چې څنګه دا ختمي 9 سیکنډ اټومیټیکلی به دا بره لاړ شي دا به خپله اټومیټیکلی لاړ شي.
دا وګوره داسې ولاړ شي او بل ارم به راشي اوس یو لاس لاړ اوس په بل لاس راشي بل راشي هغې باندې به زه هغې کې کار زما وي دې کې به زه ودرېږم او زه به فار ایگزامپل هغې کې آهسته ګورم هیزي لیر یعنی نمبر په سترګه کې ما ته جوړ کی دی هغه نمبر زه صرف دلته فورسپ سره ونیسم او راوی باسم او بس نظر کریکټ شي او مریض ته مونږ ووایي چې ځه چې کور ته ځه بس صرف پټی داسې کو لکه مین صرف ډرای کم نور نه پسه پټی لګوم نه سسته نشته پکې نه څه د ټیسټونو ضرورت شته او صرف یو 2 ډراپس وي هغه مونږ دته ورکو چې دا سترګې ته اچوه دویم نمبر کې بیا د مونږه چیک اپ لپاره یعنی فالو اپ ضرورت نه جی بس به په اسانه دا وایم چې 9 سیکنډ کې دنیا بدل شو واپس د انسټیټیوټ ته او د ډاکټر سره دراتلو هم ضرورت نشته بس تزه صرف دعا دی را لګا ویزومیکس 800 باندې د ویزومیکس 800 ماشين چې کم دی په دې باندې زمونږه لاسک کو سمایل پرو کو سرکل په کو که فار ایگزامپل چرته مونږه سمایل پرو کې بیا کلک پروسیجر کو نو سرکل کو رنگز لګو په کارنیا کې کیراتوپلاسټي یعنی د سترګا چې بدلو مونږه هم په دې ماشين باندې مونږه بدلو کیراتوپلاسټي مونږه په دې باندې کو نو دا یو 4-5 پروسیجر مونږه په دې کولې شو په دې ویزومیکس ماشين ویزومیکس 800 باندې جی دا صرف او صرف دلته په بلو ایریا اسلام آباد FIO کې موجود دی دا ډېره غټه خوش نصیبي ده د ټولو پاکستانیانو او زه بیا خصوصا د پښتنو غټه خوش نصیبي ده چې فرنټیر انسټیټیوټ اف اپتومالوجي په پېښور کې هم هغه یو برانچ تا یو غټ هاسپټل دی او هغه چې وګورې دا به در نه چې دا وګورې نه دا کراچۍ هغه نه هېر مشتاق صاحب خبره کوم تاسو راغلی او په دې کې زه وایم چې تاسو خپله جنډه ښه کړه د اپتومالوجي په دې میدان کې او بیا چې تاسو دا چې کوم ماشين د جرمني راوختره ما اوس کتل دی ته 24 غنټې د ایسی اوشن لګیدلی درې هاسپټل دا وخرنه FIO نو دا تاسو څنګه مینیج کوئ ما وختي خبرو کوم تاسو خوب هم نه یو ځای نه بل ځای نو دا نو زما فلو سره ګوره سو پیشنټ څخه قسم راځي د کم ځای نه راځي ایکچولی منیجمنت هدا دی چې زمونږ د پر یو سیستم جوړ کړی دی یو خپل ټیم دی زما شکر الحمدلله پېښور کې ډېر غټ ټیم دی په اسلام آباد کې زما ټیم دی او په کراچۍ کې هم زما ټیم دی چې هغه دا هر څه منیج کوي او فاینلی زه خو ایز ا کلینیشن کار کوم او زما وایف ته ډاکټر حنا میوش چې هغه دا ټول منیج کوي هاسپټل منیجمنت چې کوم دی هغې سره یې زیاتره دویم مریضان د کوم ځای نه راځي مریضان اکثر اسلام آباد چې کوم دی هغې دپاره لاهور نوالا تر گجرانوالا او دې نه راځي زمونږ پښتانه راځي پېښور نه او پېښور چې کوم دی باندې افغانستان راسه ټول خلک انوال دي کراچۍ خو خپل یو ځان ته ملک دی نو کراچۍ کې زمونږ پښتانه او نور خلک دا ټول راځي د سریلانکا نه به دا سترګې راځي خلک ورته انتظار کوي هغه سترګې چې خلک بدلی څومره کامیابي دي او امریکا کې یو ریاست دی بوسټن هغې یو بوسټن آی جوړي هم تاسو لګوئ نو دې دواړو کې بیا کامیابي کم یو دي جی ایکچولی د خپل انډیکیشن دی که فار ایگزامپل یو سړی سترګه بدله کی یو ځل او 2 ځله یا 3 ځله او هغه فیل شي او کار نه کوي هغې سړي ته بیا مونږ بوسټن لګو یا داسې سړی چې هغې کې کارنیا نه لګي فار ایگزامپل سریلانکا یا امریکا نه چې مونږ کم کارنیا راوړو هغه هغې کې نه امپلانټ کیږي نو هغه خلکو ته بیا مونږ بوسټن کیریټوپلاستیسس لګو او دغه چې کم بوسټن آی دا څومره حده پورې کامیاب ده یاره دی خو ډېر ښه ریزلټس دي زما خو اوسه پورې قریبا مور دین 14 کیسز وکړل 14 کیسز مو وکړل او د ډېر بهترین ریزلټس دي او زه ډېر زیات انکریج یم اوس به زه کراچۍ کانفرنس کې انشاءالله دا پریزنټ کوم قدرمنو د FIO د هاسپټل د چرای شو دا ون وینډو اپریشن هر څه دلته کې دي کړېدل نشته منډې ترډې نشته نور څه نشته که ټیسټونه چشمو اپریشن هر څیز دلته کې دی ما دا خبره مختصر کړه لږه تاسو پې رڼا واچوئ چې FIO ته یو پیشنټ راغی د سترګو د رنځ حوالې سره نو هر څه به هم دلته کېږي زمونږ کوشش کړی دی چې ماډرن ټیکنالوجي
او کمفورټیبل انوایرنمنت نیټ اینڈ کلین چې څنګه ما بهر په دنیا کې کتلی دي امریکا کې ویانا کې ما وخت تیر کړی ما فیلوشپ کړی هغه نیټ اینڈ کلینلینس ما وی چې دا زمونږ خلکو هم حق دی او د پښتنو هم حق دی نو هغه زما دلته جوړ کړی تاسو ګوره چې د انوایرنمنت چې کم دی هغه بالکل نیټ اینڈ کلین دی سړی نه لګي چې زه هسپتال ته راغلی یم جی ډاکټر صاحب سره مې غپ لګاو نو دی راته وی موږ ځان له وړې کورسې جوړ کړي تنگ ترش پکې ناسو کو پیشنټ له موصوفې ورکړي دا په انټرنیشنل سټینډرډ باندې دی دا پیشنټ ګوري دلته چې تراشي نو دلته کې غوسوال له پیدا کیږي تا څو کوئی چردلیو چې لکه خوښه وای کاکا دا دلته کې څه کوي نه دلته چې تراشي نو ستا به داسې کیر کیږي لکه ته چې وی آی پی سړی راغلی نو قدرمنو یو پښتون ډاکټر یو داسې جهان د هسپتال په نوم فینو په نوم باندې جوړ کړی دی چې زما په خیال چې داسې هسپتال ما اوسه پورې نه وزټ کړی دی نه مې د آمبولنس کیمرې ته راوړی دی تاسو کته شه قدرمن ملا پیشنټ ناستي ټول ته ماشاءالله ایسیګان لګېدلي دا څومره پیشنټ دې ته چې کوم دا صوفې وغیرہ یا چې کوم د دې سہولت لپاره سي دي هم تاسو تخکاری او ریسپشن دلته کې ها دا ټوکن دی واقعدا نمبر دلته کې راخکاری شي سړی برا پاسي یعنی وا ته خبر کوم کله کله چې امریکا ته زمو ویزه لګوم نو داسې دفتری ښه او دغه شانتي د سکرین کې راشي ویل ک پلان کې را مخ کې کېږي ویزه خو چاله ورکې نه خو سیستم ټول داسي نو حیران دریان مشي ټول هغه سیستم دی لکه چې زه وسراله منو زما یقین نه راځي دا ډاکټر مدیحه ما سره ولاړ ده په اف آی او کې دا هم دا مریض وتناست دی دیو هم چشمې لګولې او د اسماعیل پرو کړه او مغه علاج چې 9 سکند کې دنیا بدل شي مدیحه کیسی آپ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप कैसे हैं आप ग्लासेस लगाती थी जी मैं 9th क्लास से ग्लासेस यूज़ करती थी 9th क्लास जी जी और ये जो स्माइल प्रो की हम बात कर रहे हैं तो ये आपने कर लिया था ये जी मैंने स्माइल प्रो करा लिया तकरीबन 2 मंथ्स हो गए तो सर डॉक्टर मुश्ताक ने मेरा स्माइल प्रो की है और मेरी ग्लासेस से परमानेंटली जान छूट गई है और मैं बहुत खुश हूँ अभी और ये जो ग्लासेस हैं उम्र भर के लिए टाटा और बाय बाय जी जी और मेरी ऐसा सच कोई कंप्लेन नहीं है बिल्कुल 6 VN है और कोई कंप्लेन नहीं है मैं यहाँ पे विदाउट ग्लासेस वर्क करती हूँ जैसे मैंने स्माइल प्रो किया मेरी VN इतनी क्लियर थी कि मैं घर जा सकती थी उसके बाद घर जाने के बाद 4 to 5 आवर्स बाद मेरी VN काफ़ी ज़्यादा इवन के सोने से पहले मेरी VN क्लियर थी और नेक्स्ट डे पे तो जस्ट वाओ ډاکټر صاحب خدای په خو کې چې کوم ټیم نه ناول خو دغه نه چشمه په هوا کړي بختور سړی دی نو زه خو چشمه نه لکم زه د نږدې چشمه لکم د جیب کې مې پرتی دي او ډاکټر صاحب راته خوشخبری ویله چې 2 میاشتې پس هغه ماشین امر روان دی نو مطلب دی چې زما لالي چینار دی او چشمه دی ولی زه هم دلته کې راځم او ډاکټر مشتاق خټک صاحب باندې علاج کوم چې دا نږدې ته چشمه هم وغورځم تاسو ته هم دا گزارش دی چې 2 میاشتې پس ان شاء الله که زما بل پروګرام راغی په دې پروګرام کې دا نمبرات چریږي نو په دې باندې 2 میاشتې پس هغه مرګري ضرور رابطه وکړي لکه چې زما د نږدې چشمه لګي چې تاسو هم دغه نږدې چشمونه هم خلاص شي ډېر مهرباني ډاکټر مشتاق صاحب شکریہ جی जी मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ अच्छा आप भी ग्लासेस लगाया करती हैं जी मैं काफ़ी टाइम से आई गेस अराउंड 18 ईयर्स से मैं ग्लासेस यूज़ करती थी एंड मेरा आई वाज हाई मायोप -9 इन द राइट आई -10 इन द लेफ्ट आई फिर मैंने स्माइल प्रो करवाया था डॉक्टर मुश्ताक ने किया था एंड सर मुश्ताक मोस्टली पेशेंट्स को कहते होते थे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगी और वो मैंने एक्सपीरियंस किया था खुद ही लाइक 9 सेकंड्स का प्रोसीजर था एंड जब मैं ओटी से बाहर आई थी तो मेरे साथ मेरी मामा थी मेरी मामा को भी कह रही थी कि मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है तो स्माइल प्रो के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई है एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइक ग्लासेस तो हमारे हैंडीकैप होती थी लेकिन जब उसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस करते थे जब हम लोग सुबह उठते थे तो हम लोगों को ढूंढनी पड़ती थी कि ग्लासेस किधर हैं अगर ग्लासेस नहीं है तो कॉन्टैक्ट लेंस देखने पड़ते थे अब वो हैंडीकैप बिल्कुल लाइफ से ख़त्म हो गया लाइक एक सर दर्द नहीं होता कि ग्लासेस किधर हैं अगर ग्लासेस नहीं है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज किधर हैं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ما اوس پورې قریبا یو 19 کسان ہوتا 19 کسان زمونږ سره چې کار کوي هغه ما ग्लासेस रिमूवल کړی دی او دا ټوټلی ما فری کړی دی زما خپل انسټیټیوټ طرف نه ځکه چې د کې لایسنس انوال دی
او دې کسانو ته چې کله هم ما دا پروسیجر کړی دی نیکسټ ډے د خپل کار کړی دی کار باندې لګېدلی دي یو کس ته هم یو چوټي هم نه ده میلاو شوی نو دې نه هم دا ظاهرېږي چې دې پروسیجر کې څه تکلیف او څه مطلب دا چې پرهیز وغیره نه وي अलिश मामले का अस्पताल मशरीम कई मशरी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कम HR से कम हाली जली अदा कई अलिश बा कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान बड़ा करम बड़ी खुशी हुई आप जैसे यंग लोगों को इस हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में काम करते हुए अभी 1 साल तो FIO को नहीं हुआ लेकिन ये जो फ्लो में देख रहा हूँ वो बहुत डिफरेंट है। FIO क्या ऑफ़र कर रहा है, इतने बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सर बेसिकली सबसे पहले प्रायर जो है हमारा दैट इज़ पेशेंट केयर, जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ ऐसा क्रिएट होता है कि लोग आना चाहते हैं कि एक प्राइवेट सेटअप है, हमारे स्टेप्स इस तरह के हैं, पेशेंट केयर इस तरह की है। एंड द पायनियर ब्रांच इन पेशावर इज़ बेसिकली द बिगेस्ट माइलस्टोन जिसका सर ने जिसकी कवरेज करके फिर आगे जितनी ब्रांचेस हैं तो पेशेंट सर के साथ मूव कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद, कराची एंड पेशावर। सो द कोर इज़ बेसिकली सर की लीडरशिप, नॉट ओनली द पेशेंट केयर। अगर मैं HR की बात करूं तो एज अ लीडर सर इज़ द परफेक्ट लीडर वन कैन हैव। जो जितनी केयर उनकी पेशेंट्स के लिए है उससे कई ज़्यादा केयर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए है। एक टीम एज अ टीम ही ऑलवेज़ इनकरेज अस एंड ही ऑलवेज़ स्प्रेड दिस पॉजिटिव इन्वायरमेंट। और साथ में एक चीज़ मैं ऐड भी कर दूं कि पेशेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। जैसे ही पेशेंट एंट्री लेवल से लेकर एग्जिट लेवल तक वी ऑल आर ऑन टोज। सर के डेज़ में ये नहीं होता कि कौन HR मैनेजर है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन में है, कौन फाइनेंस में है। वी ऑल आर ऑन टोज फॉर पेशेंट। बहुत शुक्रिया अलिश बा, नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए।